زه سټاپ ته به ګورو زه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سورة بقرة دویمه حصہ وا مسله د رسالت پاغي باندې د خلکو بے ځای اعتراضونه او د هغې جوابونه وشو اوس دې ځای نه نهم اعتراض دی آخري اعتراض په دې شکل باندې دی مخکې موږ ویلو خلاصه کې په خپل باندې د صفا مروه سعی کې او موږ چې کله دغسې د شرک زیونو ته زو راځو نو ته موږ منع کې ولې صفا مروه دې باندې هم بوتان پراته وو اوصاف او نایله پې پراته وو خلق بتلل د هغې نه به خپل ضرورتونه غوښتل ته اوس هم هغه ځای ته صفا مروه ته ځې راځي او موږ چې کله دغسې یو ځای ته لاړ ځو نو ته موږ منع کوې دې دور کې به هم داسې چې بعضې کارونه داسې دي چې هغه ته موږ د هغې نه منع کوې لکه زیارت قبور دی نو زیارت قبور په خپله باندې ته کوې موږ ترې منع کوې دا د دې خلکو بې ځای اعتراضي زیارت قبور نه اچا منع نه ده کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الا فزوروها کلو کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها مخکې ما تاسو د زیارت قبور نه منع کولی اوس د دې قبرونو زیارت ته تللی شي چې کله اجازت میلاو شو نو سړی تللی شي لیکن خبر دا ده چې زینو د خپل هغه قبرونو خواله لاړ شه چې هغه ستا د خپلوانو دي رشته دارانو دي تعلق والو دي د کلي د مړو دي چې د هغې نه ته عبرت واخلئ د قبر په کتو سره لیدو سره سړي د دنیا نه مینه ختمیږي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اذکروا حازم اللذات هغه شی یادوي چې هغه لذتونه ختمي ماتي چې هغه مرګ دی د مرګ یاداش مرګ تذکرې کوي کله مرګ یادوي کله د قبر زیارت لځي نو په دې باندې وسګي تذکر الموت وتذکر الاخره وتزهد فی الدنیا مرګ به یادیږي آخرت به یادیږي د دنیا سره به مینه کمیږي رغبت به کمیږي دې دپاره د قبر زیارتو ته چې ځې نو هلته کې ته د قبر زیارت هغه خیال نه ساتي دی لاړ شي په قبر باندې لاس کیدي دی چې لاړ شي نو قبر ته کیني نو هلته بیا تلاوتونه کوي قبر ته چې لاړ شي نو هلته کې بیا دعاګانې کوي دعاګانو باره کې هم زموږ فقهاو لیکلي کله چې سړی دعا کوي نو قبر ته بیا شا کوي قبر ته مخکې به نه په دعا کې لاس به بیا نه چوتی دعا چې کوي نو لاس به نه چوتی ها که ته چې زه لاس چوتم نو بیا به قبر ته شا کوې زموږ خلک د دې خیال نه ساتي دارنګې کله چې قبر له سړی لاړ شي نو قبر باندې به لاس نه ږدي قبر باندې به نه کښېني دې خو خصوصي هلته کې ځایونه جوړ کړي کینی وته درې خورې کړي جانمازونه خواره کړي په هغې باندې ورته ناسي قرآن کریم پارې ورته ایښودي چې راځي دلته کې قرآن کریم پارې پرتي دا به وی
د ارزه کې چې دا قصې دا د شریعت خلاف دي زموږ د کتابونو فقهاو هغه چې کوم لیکلي دا دغه خلاف کارونه کول کی نو ته به دا منع کی نو دی به بیا ته چې کله قبر زیارت لذي نو به بیا ته وي چې ته ولې ځي ته همغه منع کې نو تا چې زمانه کوم دا هغه نه منع کوم چې خلاف سنت دي خلاف شریعت دي دا غي نه ته منع کوم کم چې صحیح زیارت ته دا غي نه منع کوم صفا مروه دا نو دا خو د شعائر الله دی دا خو نه خدا علامت ته معالم دین الله شعائر د شعیره جمع دا نخی ته علامت ته وي او دا علامت ته معالم د دین الله دی نو د دین تاسو څوک منع کولی شي دا نقصان د خلکو دی چې په دې باندې اوصاف او نایلی بوتان پی خو دیو کعبه ګرچا پیرا 380 بوتانی خو دیو نو ته کعبه ته هم د شرک ځای وېسو ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا او مروه دا د الله د شعائر ندی د الله د نخو ندی فمن حج البيت نجاج حج بیت الله کو یا عمره وکړه فلا جناح علیه نشته ګناه په باندې یا طواف بهما چې طواف کوي د دې دواړو صفا مروه دا د دې طواف کولو کې ګناه نشتی بعضی خلق بل سوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کدا بل جانب ہوئے بیا بداسیو فلا جناح علیہ اللہ یطوف بهما بیا بداسی ذکر کړیو دلته کولو کې ګناه نشتی کله استحباب خبره کوله نو بیا بدغه خبره وا ومن تطوع خیرا سوچ په خوشحالي سره کوي د نیکی کار موافق د قرآن او د سنت فإن الله شاکر علیم یقین الله قدردان پوه دی الله قدردان دی د هر خبرې د هر عمل څومره چې شوی دی وړوکی دی غټ دی الله قدر کوي قبلیه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات یقینا کسان چې پټه یا چې موږ نازل کړل من البينات د واضح دلایلونه واضح دلایل دي عقائد دی اصول دی قرآن دے والہدا ہدایت احکام دی فروع دی یا سنت دی نو قرآن و سنت نازل کردی منگا دا قرآن و سنتنا یا نازل کردی منگا دا عقائد او دا احکامنا نازل کردی منگا دا فروع دا اصول او دا فروعنا من بعد ما بینا للناس رسدان چې خبر واضح بیان کړل موږ دا د خلکو د پاره په کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا کسان لعنت کوي په دی باندې الله و یلعنهم اللائنون لعنت کوي په دی باندې لعنت کوونکی کتمان دے یکتمون ما انزلنا من البینات موږ ویلو مخکې سبزي خبره موږ ذکر کړو دارنګه دلته کې اولئک یلعنهم الله یلعنهم اللاعنون لعنت بھی کئی اسباب دا لعنت کلا کفری لکه مخکې ذکر شیو سورۃ بقرہ کی 88 آیات کی دارنګه کتمان حق دلته کې ده دارنګه درو سورۃ آل عمران کی برازی یوش پیته کې نقض عهد لوز ما تول دام سبب د لعنت ته سورۃ مائدہ کی برازی دیار لسم کی دارنګه په الله باندې خبره کول درو جوړول سورۃ مائدہ 64 کی برازی ظلم هم سبب د لعنت ته سورۃ اعراف کی سلور سلویخ کی برازی دارنګه فساد پزمک کی دام سبب د لعنت ته او دا برازی سورۃ رعد کی 50 آیت کی رمی المحسنات دام نیک نام خلق باندې پاک دامن خلق باندې بدنامي لګي نو دام سبب د لعنت ته سورۃ نور کی برازی 30 آیت کی دارنګه تکلیف ورکول الله تعالی د الله رسول تا سورۃ احزاب کی برازی 57 نمبر آیت کی دا اسباب د لعنت تی
د دې نه ځان ساتل غواړي. الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویسته واسطه ویستا یو کړ د خپل عمل وبینوا بیان یو کو فاولئک توبوا علیهم نو دا کسان مهربانی کوم په دی باندې وان التواب الرحیم او زم توبه قبل انکه مهربان. خلق درې قسم خلقی یو عالم دی، یو امی دی، او یو منافق دی. د دې درې واړو د توبې تذکره چې راځي نو جدا جدا ده. د عالم د توبې د پاره شرایط دادي تابو و اصلحو و بینو، درې شرایط دي. یو اظهار بکئی د دې خبرې چې ما دا خبره پټه کړوه، ما دا خبره غلطه کړوه، و صحیح دادا په کومه طریقه باندې چې خبره مخکې غلطه کړي صحیح به په هغه طریقې باندې کوي. مخکې فتوا ورکړوه اوس به فتوا ورکوي، مخکې کتاب لیکلو اوس به کتاب لیکي، مخکې بیان کړو اوس به بیان کوي. عالم د توبې دپاره دا شرایط دي. توبه و باسی، اصلاح به د خپل عمل کوي او بیان به کوي. نو توبه اصلاح د خپل عمل دا دواړه خو د ده سره تعلق لري. بیان دی نو دا بیان به ورکوي چې په څه طریقې باندې. په اخبار کې بیان ورکړو نو اخبار کې بیان ورکوي. فیسبوک دی، یوټیوب دی، په هغې کې بیان ورکړو، په هغې باندې به بیان ورکوي. په کومه طریقې چې غلطه خبره خوره کړوه په هغه طریقې باندې به اوس د هغې تردید به کوي. دا د عالم د توبې دپاره درې شرطونه دي. د عام سړي د توبې دوه شرطونه دي. هغه به راځي صورت آل عمران کې. صورت آل عمران کې آیت راځي 190 89 هغې کې وایي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. دو شرطونه دي پکې. توبه وباسي د خپل عملنا او اصلاح وکړي د خپل عمل. نو دا د عام سړي توبې هغه طریقه اسانه ده. بیا د منافق د توبې شرطونه هغه بیا زیات دي، 4 شرطونه دي. هغه سورۃ النساء کې راځي 146 کې 146 الته کې وایي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. یو توبه وباسي، یو اصلاح به د خپل عمل کوي، بل اعتصام به کوي په الله باندې، د الله په حکم باندې، د الله په کتاب باندې. واخلصوا دينهم لله، خالص کوي به خپل دین د الله دپاره. نو فاولئک مع المؤمنین، دا به د مؤمنانو ملګري شي. بیا دا درې قسمه خلق دي د هغې د توبې شرایط. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي او ماتو مړه شو هم کفار په داسې حال کې چې دی امت دیو کافر. اولئک علیهم لعنت الله، دا کسان په دې باندې لعنت د الله دی، والملائکة د خلق والناس، د ملائکه والناس اجمعین، د ټول خلقو. یو سړی غلط کار کوي، هلکه مه کوه دا دینه قلار شه که نه. وینا کېږي په قلاره قلاره به کېږي په قلاره قلاره څو پورې به یې کوې بس که که نه. نو ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړی او ماتو مړه شو هم کفار په داسې حال کې چې دیو کافر کار کوي مرګ پورې کوي. نو فاولئک علیهم لعنت الله، په دې باندې لعنت د الله دی، د ملائکو دی، د ټولو خلقو دی. دا لعنت کار د ښځو دی. وي لکه رستو راځي لعنت اختها. نو دا دغه نه ظاهري او خبر دا معلومیږي الته معنا کو خپل هم جنس دي، خپل هم جنسو باندې لعنت بکئی. خو الته کې اختها ویلی نو داغه نه یو قصه دا معلومیږي چې لعنت عام طور باندې د خزو کار دی، لعنتونه کوي. زمونږ خلکم بعضې لګیایي
مولیان دي لعنتونه کوي د فیسبوک باندې په دې شیزونو باندې هم دا لعنتونو دا خبر ډیر راځي په مقابل باندې خلک لعنت کوي لعنت ویل هغه په هغه چا باندې کولی شي چې هغه د کفر په حالت کې تل لې انفرادي طور باندې لعنت په هغه باندې کولی شي نور لعنت انفرادي طور باندې په چا باندې نشي کولی تر دې پورې چې که ته لعنت کې په چا باندې نو د هغه په عمل باندې عمومي طور باندې لعنت ووایا نو سوی دلته کې یو خبر ادا کوي ماتوا وهم کفار نفعلی اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین په کافرانو دی لعنتی نویل شي د چا چې مرګ په کفر باندې ثابتی فرعون دے ابو جہل لے عتبہ شیبہ وغیرہ دی ابو لہب دے نو هغه باندې لعنت کولی شي ولې داغي مرګ په کفر باندې ثابت دی داغې نه علاوه چې د چا مرګ په کفر باندې نه ثابت نو هغه باندې لعنت نشي کولی یو عمل لی هغه عمومي طور باندې کولی شي لعنت الله علی الکاذبین نو که دې دروغجني دی به شمار شي ژوندی دی او که مړ دی دغسې لعنت الله علی الظالمین ظالمانو باندې د الله لعنت بعضې ځینو کې نور راځي خلک څه کوي هسې یو خبر راغله مخې ته عام طور باندې موږ په دغې کافرانو باندې لعنت نه دی کړی خلک لګیا دی په یزید باندې لعنت کوي نو یزید نه زموږ علمای دیوبند دا وایي ځان د هغې نه غلی کوي بس هغې کې توقف وکوي لعنت پې مه وایه لعنت تا په فرعون باندې چېرته ویل دی ابو جهل باندې تا چېرته لعنت ویل دی چې نه دی ویلی نو په ده باندې ولې وی دی خو بیا خو مسلمان خو که نه و به هر څه چې و ډېر ګناهګار به و لیکن په دغسې سړي باندې زموږ بدء الاعمالي کې هم دا خبره ذکر کوي چې لعنت په یزید باندې به نه کې او دغسې په هر هغه چا باندې چې خصوصي لعنت په چا باندې نه دی پکار نو زموږ عام طور باندې خلک په دغې کې روان دي خالدین فیها همیشه به دي په دې لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک به نشي د دې نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دې له مهلت ورکولی کېږي نور لعنت صورت عنکبوت کې هم راځي صورت اعراف کې هم راځي اعراف کې راځي 38 آیت کې عنکبوت کې راځي 25 آیت کې لعنت بکئی نو کلا پیران مریدان دی کلا شاگردان استازان دی یو بل باندې لعنت بکئی بعضی باندې لعنت کئی مشران و په کشرانو لعنت کئی دالته کې ذکر کئی بیا و الہکم الہ واحد او الہ ستاسو الہ دی یک یو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشته الہ دی با سوا داغه نبل اغه الله دے رحمان اغه دے رحیم مخکې مسله ذکر کړوا د رسالت آئے کې هم توحید ہو اول کې هم توحید نو آخر کې بیا توحید د پیغمبر مقصد څه دی پیغمبر راضی نو سره راضی دې مسلې د پار راضی چې الہکم الہ واحد الہ ستاسو الہ دی یک یو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دې ځینه امور ثمانیه پیش کړي دلائل لیدا په توحید باندې و الہکم ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدائش د اسمانونو د ځمکې کې اختلاف الليل والنهار او په بدلولو د شپې او د ورځې کې والفلک التي تجری فی البحر او کشتی هغه چې چلیږي په دریاب کې بما ينفع الناس د پاره د فائدې د خلکو وما انزل الله من السماء چې الله نازل کړي د اسمان نه صوبو لګي او نازل کړي را ورولې دي فاحیا بی الارض بعد موتها ژوند کړل په هغه باندې ځمکه رسته د وچې دو داغې نو بس فیها من کل دابه او خواره کړلی په دې ځمکه کې د هر قسم زنده سرونه او تصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې والسحاب المسخر بین السماء والارض او په هغه وریځې چې ځوړند دي په منځ د اسمان او د ځمکې له آیات خامخا نښې د قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي
نو دې کې چې ګوره ان فی خلق السماوات والارض یو، اختلاف اللیل والنهار دوا، فلک التي تجری فی البحر دای درې، وما انزل الله من السماء دای سلور، فاحیا به الارض بعد موتها نو دا پنځم، وبث فيهما من كل دابه فيها من كل دابه شپږم، والسحاب المسخر شپږ وشو، او والسحاب المسخر بين السماء والارض دایاتو، ومن الناس من يتخذ من دون الله، باز دخل کنا غدی چې نسی مسله بیان شوا نو وس دلته کې څوک چې نه مني ناغیل زجر ورکی رټنه ورکی، ومن الناس باز دخل کنا غدی يتخذ من دون الله چې نسی د الله نه سوا اندادن شریکان، یحبونهم كحب الله، مینا کوي داغي سره پشان د مینې د الله، یا یحبونهم بعضی معنی کوي یطیعونهم کاطاعت الله، اطاعت کوي د دې لکه څنګه چې اطاعت پکار دی د الله، والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل اشد حبا لله، دی ډیر کلک دی په مینه د الله کې، مؤمنان ډیر کلک دی په اطاعت د الله کې، ولو ير الذین ظلموا کچری دل بیا کسانو چې ظلم کړل، اذ يرون العذاب، ولو ير الذین ظلموا کچری لیدل بیا کسانو چې ظلم کړل د خپل ځان حال، اذ يرون العذاب هغه وخت چې وبویني عذاب لرا، نو دې ته پته لګېدل وا ان القوة لله جميعا، چې یقینا طاقت ټول د الله په لاس کې دی، وان الله شدید العقاب، یقینا الله د عذاب، یقینا الله د سخت عذاب ورکوونکې یحبونهم کحب الله، دا وګڼو زینو کې راځي، سورۃ مائده کې، انعام کې، اعراف کې، د نور خلقو سره مینا محبت د دې خلقو آیت تذکرہ کوي، یو راضی الحب فی اللہ والبغض، الحب فی اللہ نو یو فی اللہ دے یو للہ دے، نو دا جائز دی او یو دے الحب مع اللہ، نو حب دا اللہ سرا ورسر دا بل، نو بیا دا شرک مبتلا کیگی، الحب فی اللہ و الحب للہ دا دوڑ جائز دی، الحب مع اللہ نو چې مع اللہ شی نو مطلب دے چې یو با بلی یو با اللہی، اچھا ویلی طواف کیا کعبے کا گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی دوڑ راضی شی، دا دے دا بیا شرک وی، محبت دا بل سر هم او دا اللہ سر هم، نو دا بیا شرک وی، او چې صرف یوازې د الله د پاره نو دا به جایزي، که حب الله د الله نه سوا د بل چا سره نه دی جایز، څنګه چې د الله سره مینا ده داسې د بل چا سره می نو داسې نه دی پکار، یحبونهم کحب الله والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړل نو دی چې مینا کوي د الله سره مینا کوي، نو دی ډېر کلک دی په مینا د الله کې، ولو ير الذین ظلموا کچری لیدلې وې د خلکو د خپل ځان حال هغه وخت کې، نو دې ته پته لګېدل وا دی به دا ټول سیزونه بیا پرې خو دیو، استبرأ الذین اتبعوا، کله چې جدائی بخکار کیا کسان چې برات تابیداری کړي شي، و من الذین اتبعوا دا کسان چې تابیداری کړوا، ورعوا العذاب او بویني دي عذاب لره، او تقطعت بهم الاسباب او کټ بشي د دین تعلقات، دا الله سره خلکو شریکان کړلی، نو بعضی شریکان کړلی نیکان خلق او بعضی شریکان کړلی بدان خلق، دا غدوارو تذکرہ برازی مخت برازی سورت اعراف کې چې ګورې 38 کې وګورا، بیا سورت ابراہیم 21 کې وګورا، سورت سبا 31 کې وګورا، سورت قصص 63 کې وګورا، سورت احزاب 66 کې وګورا، دارنګه سورت صافات 27 کې، او سورت صاد یو کم شپیته کې 59، پدې کې تذکرہ بکې د دې بعضی نیکان دي نو بعضی بدان دي،
نو استبرأ الذین اتبعوا کله چې برات بخکار کی جدائی بخکار کی آکسان چې تابعداری کړي شوی وا من الذین اتبعوا دا آکسان نه چې تابعداری کړوا یعنی پیر به د مرید نه بیزار شي کله چې بیزار شي آکسان چې تابعداری کړي شوی وا من الذین اتبعوا دا آکسان چې تابعداری کړوا ورأوا العذاب او وبویني دی عذاب لرو تقطعت بهم الاسباب او کټ بشي د دین تعلقات. نو قال الذين اتبعون وای با کسان چې تابعداری کړوا لو ان لنا کرتن کاش چې وې زموږ لپاره دوباره تل دنیا ته فنتبرأ منهم نو موږ به برات وکړو د دینه کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دی برات وکړو زموږ نه دی چې نن زموږ نه څنګه بیزار شو موږ دنیا ته واپس لاړې نو بیا به هلته کې موږ به د دینه بیزار یو. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات دارنګ الله خیدی ته اعمال د دې افسوس پدی باندې او ما هم بخارجین من النار او نه بيدی وتون کې د ورنا. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو خری تاسو د حلال پاکیزه ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری مکوئ د قدمون د شیطان خبره ممنئ د شیطان خبره ممنئ انه لکم عدو مبین یقینا غستاس د پاره دشمن دی ښکارا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا دغه شیطان وسوسه اچي تاسو ته د بدی او د فحش. سوء والفحشاء بعض وی سوء ویل کیږي قول سیئ تا فحشاء ویل کیږي عمل فحش تا. بعض وی سوء استعمالی کی شرک اعتقادی کې او فحشاء استعمالی کی پا فحش شرک فعلی کے دارنگی سوء ویلے کی آغتا چاغ مخالفی د شرعی او فحش ویلے کی آغتا چاغ مخالفی د عقل ناغیتا شرع بدوی او دیتا عقل وتم بدوی ناغیتا فحش وی. وان تقول الله ما لا تعلمون او دا چې وای تاسو په الله باندې هغه چې نه پوهیږئ تاسو په نه پوهیږئ داسې خبرې مه کوئ. شیطان به تاسو ته وسوسې اچوي بې ځایه خبرې به د خولې نه وباسي د قلم نه به وباسي نو داسې خبرې ونه کوئ چېته. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله او کله چې ویلې کېږي د خلکو ته خلکو تابعداري وکړئ د هغه څه چې الله نازل کړلي. قالو نو دی وی بل نتبع ما الفینا علیه آبانا بلکې منگا تابعداری کو دا غس چې مون دلی منگا پاغي باندې پلران خپل. اولو کان آباؤهم اگر چې پلران د دی لا یعقلون شیئا چې نه پوی د پیس باندې ولا یهتدون نه په هدایتو. رسل برازی سورۃ مائده کې مرازی یو سلسلورم کې وجدنا علی آبانا وی منگ په خپل پلار نکمون دلی نو پلار نیکو دیتا نگوری چې دی په حق روان دی په غلط روان دی نو حق او غلطی نه پیژني خو نه پلار نیکو دی ما پلار دی نو پسې روان دی دیتا تقلید جامد وی او دی تقلید جامد باندې موږ رد کوو. دا تقلید جامد چې دا روان دی په صحیح روان دی که په غلط روان دی خو بس زپسې یو زمونږ تقلید دی چې منگا روان یو په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې یا داغا نور ملګری دی یا نور مذاهب والا هغه چې منګ ګورو ناغي په دلیل باندې روان دي منګ ته د هغې خبره بے دلیل منظوره ده په دې باندې چې منګ د هغې نه مطالبه نه کوو د دلیل منګ وایو دی چې کومه خبره کوي نو د دې سره شاته دلیل شتی من ته دلیل پیجندو ته دلیل مطالبه ته ضرورت نشتی نو دیتا تقلید جامد نه وي. تقلید جامد دا چې پت روان دی ته اینه چې په غلط روان دی په کفر روان دی په شرک روان دی ته بس بیا هم رواني دیتا تقلید جامد وي او دا تقلید چې دی نو دا مضموم دی یو ممدوح دی ناغه الدکی رستو قرآن کریم کې وي اتبعوا سبیل من اناب الیا تابعداری چې کنه د هغه چا کوا چې هغه ما طرف تر راګرځي په دین روان دی شریعت باندې روان دی اگر چې
امامانو په خپل باندې دا خبرم کړله چې زما خبره که د قرآن او سنت نه خلافي نو زما خبر په دیوال وولئ. کله دا وی زما خبره که د قرآن او سنت خلافي زما په خبره باندې مجازي وکړي. دا خبرې وی ائمو دا خبرې مختلفو اندازونو باندې کړلی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلی، نور ائمو دا خبرې کړلی زما خبره د قرآن او سنت خلاف وا په دیوالی ولی وی. قرآن او سنت واخلا باغی باندې عمل وکا. لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا بل امام اغي د قرآن او سنت خلاف خبره نه کړي، کار نه دی کړی. بعض اجتهادی مسائل لی باغی کې زمنګ چې کوم احناف مسلک دی په دغه مسلک کې ګڼ کسان دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې دی، امام محمد رحمت الله علیه دی، امام ابو یوسف دی، امام زوفر دی، نور دی ګڼ کسان دي، یوازې دوه درې تنه نه دي. او دا مجموعه هغې فقه تیار شوي ده او بیا په هغې باندې ناستی دلایل ذکر شوي دي. نو د امام صاحب خبره بعض ځای کې کمزورې ده، نه هغې پرېښودې ده، نه زموږ مذهب نه دی بیا هغې باندې موږ عمل نه کوو. موږ هغه خبر راخلو چې هغه متفق ده، هغه په هغې کې د ټول نه راجح ده. د دې دواړو دوه قولونه دي، درې قولونه دي، په هغې چې کوم راجح ده موږ په هغې باندې روان یو. نو دې ته تقلید مضموم نه وي. دا تقلید مضموم دی چې کله یو سړی پلار نیکه پسې روان دی، دا نه ګوري چې په حقه دی که په ناحقه دی، په روان دی هغه په ناحقه باندې. الله وایي اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، اگر چې و پلران د دي چې نه پوهېدل په څه شي باندې، بیا هم دی ورپسې روان دي، ولا یهتدون، او دی په دې چې پسې روان دي نو هدایت نه مومي. او دا پلار نیکه په هدایت نه و. ومثل الذین کفروا، هم مثال دا کسانو چې کفر یې کړلی، که مثل الذی ینعق، په شان دا چا دی چې آواز کوي، بما لا یسمع، چاته چې اوري نه ول الا دعا و نداء، مگر بلنا او چغا. سمون کان دی بکمن چاړاګان دی، ومړاند دی فهم لا یرجعون یا یعقلون، بس دی د عقل نه کار نه لي. مثل الذین کفروا یو راضی پکې داسي، مثل الذین کفروا مثل داعی الذین کفروا، مثال د دعوت ورکون کی هغه کسان چې کفر کړل، که مثل راعن، پشان د یو شپن کی دی، الذی ینعق البهائم، هغه چې आवाज کوي سارو ته، نو سارو ته आवाज کوي، سارو سره خبرې کوي، بما لا یسمع، په داسې الفاظ باندې چې پوهیږي پینا، الا دعا و نداء، هغه لا یسمع لا یفهم وي، هغه پوهیږي نه، صرف आवाज اوري، بلنه اوري، چغه اوري، نور په مطلب نه پوهیږي. د څه مطلب دی؟ دیو ته کته شه پورته شه، دا مخوره دا خوره، نه که دا خبرې کوي نو دا خو ساروی دی، ساروی خو په دې نه پوهیږي. د کافر ته چې ته دا وایې د توحید مسله ته بیانې نو دی پرې نه پوهیږي. یا مثال دا کسانو چې کفر کړلی په شان د سارو دي، سوچ ورته آواز کوي، نو بما لا یسمع، دا ساروی پوهیږي نه په هغې باندې، الا دعا و نداء. الله وایي سمن کان دي، مخکې موږ ویلو سمن که سمن، دا په شان د کڼو دي، په شان د چاړاګانو دي، په شان د ړندو دي، نو حق خبرې نه اوري، حق نینی، حق نه وی، نور خو اوري، نور خو وی، نور خو اینی و دغه نینی نو دغه ته وی په شان د کڼو دي، نو کون نه دی خو په شان د کڼو دی، ځانې کون کړلی. خلک وی اوده نه دی خو ځان اوده کړلی، چې ځان اوده کي نو هغه بیا رایخیږي نه، بیا رایخیږي نه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاکیزه هغه نه چې رزق درکړلی موږ تاسو له، واشکروا لله، شکر ادا کوئ د الله، ان کنتم ایاه تعبدون، که یې تاسو د الله بندګي کوونکي، د الله بندګي کوئ نو خورئ پاکیزه رزق، او چې خورئ نو شکر ادا کوئ د الله،
الله در باندې نعمت کو، الله باندې رحم کو، رزق دل درکو، پاکیزه رزق، حلال رزق، بے تکلیف رزق دای درکو، نو شکریا ادا کو دا الله، دا الله د طرف نه غنا الله را کړل. ان کنتم یاه تعبدون، کتا سو دا الله بندگی کوون کیای نو خورای او شکریا ادا کوي. انما حرم علیکم المیت، یقین حرام کړل الله پتا سو باندې مردار او دم او وین او لحم الخنزیر او غوخه د خنزیر، وما اوهل به لغیر الله، واچ आवाज پوشید الله نه سوا د بل، فمن استر نو سوچ مجبور شي غیر باغ نه بغاوت کون کې، ولا عاد او نه عادت پورا کون کې، فلا اسم علیه نشته گناہ په دمان، ان الله غفور رحیم، یقین الله دې بخون کې مهربان. دا آیت تقریبا غنو زینو کې راځي، یو دلته کې ده نو بیا لګرستو چې لاړ شي سورۃ مائده کې هم بداسه آیات راځي. مائده کې 3 نمبر آیات ته د سورۃ مائده. الته کې وایي حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. سورۃ مائده کې چې لوګړې مخ کې لاړ شي 90 آیات کې وګورئ نو هلته کې بیا وایي یو خبره کوي، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب دے جواری دا، بندگی دا غیر اللہ، ذبح پا درگاہونو، تقسیمون قسمتون معلومول، تقسیم پا غشو وغیرہ پلید چیزون دی دا شیطان دی زانتی ساتئی. سورۃ انعام تا چلاڑ شے سورۃ انعام یوسل 15 ویخ کی یوسل شپک دیرشنے چیو گورے نال تکیم یو خبر کئی وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. 136 کے دعوے او 145 کے التکی وی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، مردارا وینا وخد خنزیر او ما فسقا اوهل لغیر الله به. دا خبرم کئی لگمخ کی نور لاړشي سورۃ النحل تلاړشي سورۃ النحل کی شپږ 50 آیات کی اول وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. گرزی دی دا لما لا يعلمون دا آغا سے جی پوئیگی پینا برخی مما رزقناهم دا آغا چی منگ رزق ورکر دی لتاللہ پا اللہ قسم لتسألن عما کنتم تفترون، تاسو نبا تپوس کولے کی دا آغا سے چی تاسو کم درو جوڑول. یو سل سوار لسم کے بیاوئی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حرم علیکم المیتہ دا خبر دلتا کی مکڑا سورت حج تا چلاڑ شی نو الدا کی درد ارشم آیات کی ہوئی لکم فیہا منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. تذکرہ کئی داغی آغا خوری چی پاغی باندې دا الله نوم پی اغسطے شوی، دا الله نوم پی نئی اغسطے شوی آغا مخوری. دا مختلف قسم آیاتونو قرآن کریم کے دا دین علاوہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی چې آدم علیہ السلام چې راکوز شوی دی نو د څلورو څیزونو د حرمت سره راکوز شوی دی او هغه په دې آیت کې دي حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر الله. دا څلور څیزونه دي او دا څیزونه مستقل حرام دي په هر وخت کې. هغه وایي د کم وخت نه مذ خلق الله السماوات والارض، الله چې د کم وخت نه اسمان نو ځمکه پیدا کړي نو دا څیزونه حرام دي. نورو کتابونو کې ګڼ کتابونه دي پای کې ذکر کوي دا خبره چې دا حرام دي. یو خبر راځي د غیر الله په نوم باندې دلته میتا دم او لحم الخنزیر دا خو آسان دي. ما أهل به لغیر الله چې د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې ورکړی شي. نظر و نیازی نو مالابود کې شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کوي، شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه. دارنگے میات مسائل کے دارنگے ہدایت الابرار، تذکرۃ الابرار، مجالس الابرار یہ ټول کی ذکر کئی. فتاوو کے فتاوی عبدالحی، فتاوی رشیدیہ، فتاوی دارالعلوم دیوبند وغیرہ اغم ذکر کئی. دا ټول سیزونه چې کوم د الله د نوم نه سوا ورکول کیږي نو دا حرام دي. عالمگیری، بحر الرائق، شامی، کفایت المفتی، دارنگے فیض الباری، تفسیر حقانی، بیان القرآن، معرف القرآن، تفسیر عزیزی، مجموع الفتاوی وغیرہ آٹول لکی چې دا سیزونه حرام دي. دیکھیں دا الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې چې ورکول کیږي. یو حدیث راځي د مچ وی څنګه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی د جنت ته داخل شو د مچ په وجه باندې او یو سړی د مچ په وجه باندې جهنم ته داخل شو. وی څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته واقع ذکر کړه. وی چې قال مر رجلان علی قوم لهم صنم، یو دو کسان ورتیر شو په یو قوم باندې چې داغي بوتانو، نو په دغه بوت باندې چې کله ورتیرېدو درګاه جوړ کړل، منجوران ولاړ دي په دې لار چې څوک ورتیریږي نو اسې نه پریدي، تبا د نذرانه شکرانه کینو علاوه په دې لارې زی. یو سړی چې راغی وته وی ما ودی پسې راپاسې دل وی سور کا، هغه وی ما سره نشته چې ورکم، هغه وی مچ قدر ورکا خو ورکا موږ څوک په دې لارې نه پریدو. هغه مچان خو دغه سيزونو کې زیاتی نو مچ راونیو او مچ وته پریخو و ودا واخلای بابا نذرانه دې لاړ په دغه عقیده باندې دې چې کله مړ شو نو فدخل النار، جهنم ته لاړ. بل راغه دیو ته وی سشه پیش کا قرب وی سنذرانه شکرانه ورکا کنه موږ نه پریدو. هغه ما سره سشته نه په دې باندې اخلاص شم، هغه نه ورکا مشق دل ورکا. هغه وته ما انا اتقرب لغیر الله، زاغه سوګنیم چې د الله نه سوا د بل په نوم نذرانه کوم، زه بل چا په نوم ما نذرانی شکرانی نه ور کوم، مچم نه ور کوم. خلق راونیو وی وه مړی کو شهید شو فدخل الجنه،
جنت تلاړ. دا داسې مسله ده د الله نه سوا د بل په نوم باندې چې ورکړه کې نذرانه شکرانه د بل د نوم کې، نو په دې باندې سړی جهنم ته ځي. په دې باندې ګڼ دلایل دي. زمونږ بعضې کتابونه لیکي لکه الدر المختار، هغه لیکي واعلم ان النذر الذي يقع للاموات من العوام، دا نذر نیاز چې کم خلق د مړو د پاره کوي، وما يؤخذ من الزيت والشمع ونحوها، او خلق تیل شمع بتی وغیرہ دا شیونه ورکوي، مما ينقل الى ذرائع الاولیاء الکرام، او خلق دا منتقل کوي وړي منتقل کولای کیږي د اولیاء کرامو قبرونو ته، تقربا الیهم فهو بالاجماع باطل و حرام، هغه دا باطل او حرام دي. او په دې زمانه کې خلق په دې کې ډېر مبتلا دي وي، لا سیما فی هذه الاعصار. دارنګه یغدالی کې منها سرا وی انه نذر للمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز، وی دا د مخلوق د پاره نظر دی او نظر د مخلوق د پاره جایز نه. بل وی منها ان المنظور له میت والمیت لا یملک، وی نظر دا من لکی د مړی د پاره او مړی خو مالک نه دی. ومنها کی بیا وی انه ان ظن ان المیت يتصرف في الامور دون الله تعالی واعتقاده ذلك کفر، کڅوک دا خیال کوي چې مړی متصرف دی په کارونو کې، سکی خلق لا سور کولای شي تصرف کولای شي. بعض خلق وی سوی مړی امداد کوي، وی سو یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم، دوستانو سره ملګرتیا کوي، مدد کوي، دشمنان تباه کوي. نو که ستچا دا خیالي چې د متصرف دی، د خبرم کولای شي، د کارم کولای شي، نو دا عقیده بیا خو د کفر ده. بحر رائقم لکی اغم په منها سره بازی لکی نیو پا گدائی ان النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، نظر دا عبادت تے او عبادت دا غیر اللہ دا پارا کفری. مسند احمد کی ذکر کی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت تے دا آغا چابانی چا آغا دا اللہ نے سوا دا بل پر میں نظر و نیاز کی. دارنگے صاحب الروز یو خبر ذکر کی ان المسلم اذا ذبح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلچ مسلمان دا پیغمبر پر نمائے ذبح کی نو کفارا دا اصل کافر کی. فکیف بالذبح لسائر الاموات، نو چی نور مڑی دی داغی پر نمائے اسلام نظرانی شکرانی ورکی نو آغا بسنگ نا کافر کی ہوئی، بیا با داغا سنگ حالی. تذکرۃ الابرار والاشرار دا دا پیر بابا کتاب دیں، ہدایت الابرار دا پیر مانکی سیب کتاب دیں، او یو دے البرحان دا شاہ منصور بابا کتاب دیں. نو دی ټول ذکر کئی دا درے واڑا اغوی ما ذبح علی النصبی فالذابح مشرک والمذبوحة میتة وامرأته بائنہ، کم سچ په درگاہونو باندې ورکولے کیگی، ذبح کولے کیگی، ورکولے کیگی، نو ذابح چی دے نو دا مشرک دے، مذبوحه چی دے نو آغا مردار دا، او خزا آغا آزاد دا. البرحان کے شاہ منصور بابا اغلی کی ابتدا کی وہ مصفہ بانے وَيُوَعْلَمْ أَنَّ مِمَّا يَنْظُرُونَ مِنَ الْعَوَامِ مِنَ الشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهِمَا إِلَى ذَرَائِعِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ سُخْطٌ وَحَرَامٌ. داخل چکم نظر نیاز کی، سوک ڈیوے پیش کی، او سوک بتیان پیش کی، او سوک تیل ورکی، او سوک سکی او قبرون لے لیگی، نو دا داغی تقرب دا پار، نو دا صح حرام دی وی باطل حرام دی. دغسی سوک دراہیم خبر کئی، دا شم خبر کئی، دا تیل خبر کئی، دا ټول چی دینو بی اجماع المسلمین حرام شیدون دی. پدی بانے نور درشی دلائل دی.
نو دا سیزونه د الله نه سوا د بل په نوم باندې نظر و نیاز دا سړی کفر ته رسوي، شرک ته رسوي. آیت کې وایي انما حرم علیکم المیتہ، یقینا الله حرام کړل پتا زبانی مردارا. مردار څه ته وایي؟ بغیر د ذبح شرعي نه چې مړه شي هغې ته مردار وایي. والدم او وینا بیدون کی ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر. غوښه د خنزیر په دې کې عرف کې عام طور باندې چې سړی کوم وایي ټول پکې شامل کی، لکه غوښه کې اډوکی دی، پلی دي وغیرہ وغیرہ څه چې دي دا ټول پکې شامل دي. سړی چې قصابي دکان له لاړ شي وایي ماله غوښه راکړه او سره پکې اډوکي هم ورکي، هغه پکې چې چمبړې ومبړې پکې هم واچوي. دی دا نه وایي چې هلکه ما خو تا ته غوښه ویلو، ما تا ته اډوکي نه ویلي. نه، دا عرف کې عام استعمالیږي. نو لحم الخنزیر کې غوښه د خنزیر هر شی پکې شمار دی. وما اهل به لغیر الله، د الله نه سوا د بل په نوم باندې چې نظر نیاز کولی کېږي دا حرام دی. دلته کې د هر یو کې لږ لږ بعضې مستثنیات شتی. ما اهل به لغیر الله کې مستثنا نشتی. یو دی حرم علیکم المیتہ، مردار دا. نو مردار کې حدیث کی استثناء راضی چې احلت لنا الدمان والمیتتان، وینه کې او مردار کې په دې کې میته کې دوه څیزونه جایز دي. هلته کې وایي المیته السمک والجراد، مهه او ملخ دا دواړه جایز دي بغیر د ذبح شرعي نه. مهه سوک علالی نه، دارنګه ملخ اغم سوک علالی نه، ادغسی جایز دي. دویم دم ده، وینه ده. نو حدیث کی راضی دو وینی جایز دي، الکبد و التحال، یو توره ده او یو اینه ده، دا جایز دي. دام پرم او کلکا وینه ده. کم چې بیدون کی ده ناغه ناجایز ده. بل ده لحم الخنزیر. فقه کې د دې نم استثناء یو کې شی ده چې صرف د دې ویښته هغه د ستنې دپاره یا د تار دپاره استعمالولی شي، په صرف په پیزار کې، په بل څه کې نه. د دې نه علاوه د خنزیر هر شی ناروا دی. صرف دغه یو چې کله ستن نه تار نه خنزیر په ویښتو کې دا یو خبره پکې ده، الله یې ښودي ده پکې چې د ده ویښته یو ځای پورې هغه د ستنې غوندې کار کوي، بیا ورو ورو نرمیږي، بیا نرمي. نو ابتدا کې کوم چې سخت دی نو هغې نه ستنې کار اخیستی شي چې کله ستن نه وي، داسې ځای کې چې هلته ستن نه میلاویږي، او یا د تار کار ته اخیستی شي په داسې ځای کې چې تار نه وي، خو دا صرف په پیزار کې به بل څه کې نه. نو دغه استثناء شوه. ما اهل به لغیر الله کې اس قسم استثناء نشتی. دا به ټول څه چې دي نو ټول ناروا دي. نو دا څه دي؟ کم څه چې د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې ورکړی شوي دي، که هغه چرګ دی، که هغه حلوا ده، که پراټي دي، که څاروی دی، څه شی چې دی دا ټول حرام دي. داسې حرام دي چې د هغه نورو نه بدتر دي. ورپسې تذکره کوي فمن استر غیر باغین، که څوک مجبور شو او دی بغاوت کوونکی نه دی، عادت پوره کوونکی نه دی، نو بیا به ګناه نشتی. نو دلته کې وس میلاویږي یو شی نو بیا خو هغه به خوري. وس دا درې واړه دي، څلور واړه، نو دې کې به کم یو خوري. مردار شته، وینه شته، غوښه د خنزیر شته، او ما اهل به لغیر الله ښکلې حلوا پراټې پولاونه دیګونه پاخه دي دا شته، نو کم یو به خورې. نو شریعت دا وایي چې ټول ناول مرداره به خورې، دغه شونه دا نور به نه خورې. مرداره پکې نشتی، نو وینه به خورې، خنزیر به نه خورې، ما اهل به لغیر الله به نه خورې. خنزیر او ما اهل به لغیر الله شتي دواړه، نو خنزیر به خورې، او کم چې دا غیر الله په نوم باندې ورکړی شوي حلوا پراټې دي دا به نه خورې. ها که دغه هم نه صرف حلوا پراټې دي، پولاونه دي،
د الله د نوم نه سوا د بل په نوم ورکړی شوي دي او دی داسې دی چې مجبوره شوی دی که نه خوري نو مري نو بیا به دومره ترې وخوري چې ځان پې جایز حلال رزق ته ورسوي نو هغې تذکره کوي دلته کې وایي فمن استر غیر باغ ولا عاد نو څوک چې مجبوره شو غیر باغ یو مطلب دا نه به یې زیاتې کوونکې په یو بل باندې په نورو خلکو باندې زیاتې کوونکې بنئ او ولا عاد نه نه به زیاتې خوړونکې زیاتې کوونکې په خوراک کې دویمه دا نه به یې زیاتې کوونکې په خوراک کې او نه به یې عادت پوره کوونکې دریمه دا نه به یې زیاتې کوونکې په خوراک کې او نه به یې د ځان سره وړونکې ځان سره ویسي هلکه دا څه دي وایي دا د بابا خورده ده جي د بابا خورده ده خورده ویلی کېږي هغه شي ته چا خوړی شوی نو چې وخوړی شي نو هغې نه بل څه شی جوړ شي نو دی وایي دا د بابا هغه خورده ده ښه بابا چې خوړل وه هغه وروستو هغه شی دی دا نوم یې نه اخلم ما اهل به لغیر الله دا د بابا خورده ده وایي بل دی نه دی بغاوت کوونکې په مسلمانانو او نه دی ظلم کوونکې په دې باندې باغیم نه دی ظالمم نه دی یا نه دی طلب کوونکې د حرامو په وخت د وجود د حلالو کې دارنګې دی چې کله تجاوز کوونکې نه دی نو دی ته دومره خوړی شي چې ځان پې حلال ته ورسوي یا نه دی طلب کوونکې د مزې د لذت او نه دی د حد د موړوالي ته ځان رسونکی نو دومره به نه خوري چې ځان پې موړ کي ځان پې چاپي کي ځان به مړی نه بیا د مړښ هغه تعریفونه جدا دي موړ څه ته وایي دا به خلکو مخکې به لګیا و د حرامې به خوړې نو بیا به تعریفونه کول موړ څه ته وایي وایي موړ دی ته وایي چې آخرنۍ نوړې په خوله کې پاتې شي او کته نه ځي بیا چا دا وي چا یې موړ دی ته وایي چې په دې خېټه باندې ولا میزره کېدی او میزره وټکې او وټکېږي او وشلیږي چا یې موړ دی ته وایي چې راغلی په خپله او واپس یې ځي نو په کټ کې وړي چاوې موړ دی ته وایي چې کله دی وخوري او نسکورې سملی او لږوړې اشاره وله ورکړي لږوړې نو دی د لاټو په شان دی وچورلي ښه دی د موړ وایي چا دا وی چې موړ دی ته وایي چې کله د خېټې ته میږې وخیږي او هغه پې ورغړي خطی نه شي یې د موړ وایي دا د موړ تعریفونه به کول فمن استر غیر باغ ولا عاد نو څوک چې مجبوره شو نو بغاوت کوونکی زیاتې کوونکی په خوراک کې نو خپل عادت پوره کوونکی فلا اسم علیه نو ګناه پې نشتی یو سړی دی مجبوره دی نو چې مجبوره دی نو دی خوري نو چا دا وي چې خوري نو داسې به خوري چې ځان به ملامته کوي هم خوري په خوراک کې څه چلو کمنو پوزه به یې نیولي د اسقا شی خورم څه چلو کم مرمنو نو خوري او دی خوري دومره به وخوري چې ځان پې حلال ته ورسوي نو فلا اسم علیه نو ګناه پې نشتی بیا ان الله غفور رحیم یقینا الله دی بخونکی مهربان ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب یقینا کسان چې پټیا چې الله نازل کړي د کتاب نو ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلی دی غره کوي په هغې باندې قیمت لږ اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان دي چې ناچې دي په خپلو خېټو کې مگر ور ولا یکلمهم الله الله ورسره خبرې به نه کوي د قیامت په ورځ باندې ولا یزکیهم او نه به دوی پاکې دپاره د جنت ولهم عذاب علیم دپاره عذاب دی درناک درد ورکوونکی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دي چې اغستې د ګمراهي په بدله د هدایت کې والعذاب بالمغفرة عذاب اغستې دی په بدله د مغفرت کې فما اصبرهم علی النار نو څه عجیبه صبر دی د دې په اور باندې څومره عجیبه صبر دی د اور خوښ دی اور ته ځي او د اور نه د بچاو تدبیر ځان نه کوي چې
چې دنیا کې هغه کارونه وکړي چې هغه د اور نه بسری بچ کیږي. ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، دا عذاب د دې لپاره ولې دی د دې وجه نه دی چې یقینا الله نازل کړل په کتاب په حق باندې، نو د خلکو په اختلاف کړل. و ان الذين اختلفوا في الكتاب، او یقینا کسان چې اختلاف کړل په کتاب کې لفی شقاق بعید، خامخا په دشمنی لري کې دي، لري دشمنی کې اخته دي. دیزی پورې دویمه حصہ چې هغه د رسالت و صداقت د پیغمبر، صداقت د رسالت، دیزی پورې انتها ته ورسید. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، د دې نه بیا درېمه حصہ شروع کیږي جهاد فی سبیل الله، او ورپسې بله حصہ بیا هغه د انفاق فی سبیل الله بیا راځي ان شاء الله بیا به وایو.